الرحمن الرحیم کتاب المغازی سبق نمبر 32 دیزنه مصنف رحمه الله غزوه ذات الرقاع کی کمی خبری دی مغا خای غزوه ذات الرقاع رقاع دی رقعی جمع د ټوکړی تیل شي دی جنگ ته غزوه ذات الرقاع ځکه ل شي په دی جنگ کې جانډې مختلف رنگونه ولای یا په کوم ځای کې دوه مزل کړه واغه غر غونډي وي هغه شو مختلف رنگونه ول زینو همده شی ته ځنه علما حضرات فرمایي چې دی واجه دادا څه په دې جنګ کې کله د لوړو د خپې ډېرې زخمي شوي وي هغه د وجې نه د په خپو باندې رنجې تړلې چې تړې هغه د وجې نه غزوې ذات الرقاع نوموله کېدولی شو مصنف صاحب مخکې څه وهي غزوة محارب د غزوې محارب خصاپه ورته ویلی شي من بني ثعلبه من غطفان چې د بنو ثعلبه قبیلې نه بنو ثعلبه کې جد جد نه جوړېږي غطفان قبیلې نه دا خلک وو فنزل نخلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نخلې لګي ته لاړو وهي بعد خیبر دا د خیبر جنگ نه بعد شهیده او د لپاره امام بخاری رحمت الله علیه دوا دلیلونه ورکوي چې د غزوه ذات الرقاع د خیبر نه بعد شهیده یو خدا وجه ابو هريره صاحب دینه بعد راغلی ابو موسی شری صاحب هم خیبر نه بعد راغلی دي ځکه دا وجه جوړیږي د لپاره اول دلیل دی دا دلیل ان ابو موسی رضی الله عنه جاء بعد خیبر ابو موسى شري سيف دي خبرنا بدر غلي وقال عبد الله بن رجاء اخبرنا عمران القطان يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع پیغمبر علیہ السلام په وم هجری کې غزوه ذات الرقاع کې صلات خوف هم پړاو کړي صلات خوف ولمنشده دا هم پړاو کړو دي نه ځنه خلک استدلال کوي لکه څنګه امام بخاري صاحب راوړی چې صلات خوف دي د لپاره دلیل جوړیږي چې دا غزوه دی خیبر نه بعد شي د صلات خوف خصوص ځلې پړاو شو د علما حضرت فرمایي صرف یو ځلې نه ده پړاو شو وقال ابن عباس صاحب فرمایي صلی النبي صلی الله علیه وسلم الخوف خوف منځي پړاو کړو بزی قرد زی قرد ځای کې او زی قرد د بیل غزوه هم کېدلی شي اگر شي ځنه خلکو دا غزوة ذات الرقاع غرزولي وقال بكر بن سوادة قال حدثنا زياد بن نافع عن ابي موسى ان جابر حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلب وتيلشي فدرزي كيدوتا خوف منزي پڑو کړي وقال ابن اسحاق سمعت وهب بن كيسان سمعت جابر اخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى ذات الرقاع من نخل طرف توتلو زايده فلقي جمع من غطفان قبیلی ولا خلق ولا خکر سره مخامخ شو فلم يكن قتال جنگ خو نشو واخاف الناس بعضهم بعض خزن ويرا وليبل سره فصلى النبي صلى الله عليه وسلم رکعتي الخوف په ماټم کې پیغمبر سم د خوف ول منظم پړاو کله کا دوه رکعت کیږي سفر الاتو یوه ډالې ته یو رکعت پراو کو بیا بل ډالې ته په دسي طریقې سره وقال زيد سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم قرد وبي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات مو پیغمبر سم سره غزوی کی لوړو ونحن 6 نفر شپیک کسانو مونږه بیننا بعير يوخو مونږه نعتقبه نمبر په نمبر بور باندې سوریدلو فنقبت اقدامنا مون خپې ډېرې زخمی شولې ونقبت قدمایا ایمو لخپې زخمی شولې وسقط د سپارې نوکونم تال شو ډېر مزل نه کونو سره لګېدو فکنا نلف على ارجلنا الخرقه په د خپو باندې موچ شکولې رنجې تړلې فسمیت غزوة ذات الرقاع ځکه وله نامه کېدولی شوله ذات الرقاع معنا هغه غزوه څه پکې خلکو خپو باندې رنجې تړلي زخمونه ورسره تړلي لما كنا نعصب من الخرق على رجلنا پټۍ شولې پلسترې شولو او کاپړې شولې رنجې شي چې تړې دا به مو تړلې په خپلو خپو زخمونو باندې وحدث ابو موسى بهذا ثم كره ذاك خو بیا ابو موسی صاحب به دا خبرې نه بینولې ښې نه بینولې ویلې صدیق بمونه چې وشي دا خو مو الله د پاره شي تکلیف اوچت کړی ده قال به فرمیل چې ما كنت اصنع بان اذكر نه غواړم چې دا شیان ذکر کوم کنو کره یکون شیء من عمله افشاه ان دا عبادت غنل چې زما عمل خلکو تخکاران شي وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف دا هم په کسانو کې شریک صلات خوف ولا طریقه خې څنګه دولې منځ پړاو کړیو ان طائفتن یا ان طائفتن صفت معه ای ویډالی پیغمبر سم سره سب جوړ کو طائفتن وجاه العدو ای وډاله دښمن طرف ته ودرېدله فصل بالتي مورکا چې کم
دي سره واغه ته یو رکعت پړاو کو ثم ثبت قائما و پیغمبر سم ته لاړو صبر کې وتم ولن پسم د ځان ته بقایا رکعت پورا کړو ثم سره پوج شي کله لاړو دښمن طرف ته فصفوا جاه العدو یا وی جاه العدو وجاءت الطائفه الاخرى بل دالراله فصلى بهم الركعه التي بقيت من صلاته چې د یو رکعت پکې پاتې دا دویمه ډالې ته پړاو کو ثم ثبت جالسا و پیغمبر سم ته ناسو انتظار کې وتم ولن پسم چې د دویم رکعت کله پړاو کو کنه ثم سلم بهم اغنى بعد دوت السلام پڑاوكو وقال معاذي قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاه الخوف قال مالك امام مالك صاحب فرمای وذلك احسن ما سمعت في صلاه الخوف صلاه الخوف باریکی چې د کومه طریقه موریدل چې پیغمبر سم بوته انتظار کول اخر کې به دویم ډاله ته سلام ډولو چې دا ډیره بهترینه طریقه ده خو نوري طریقې شته چې هغه امام مالک سی وخستی دي تاب وليس عن هشام عن زيد بن اسلم ان القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بني انمار س غزوه بني انمار کې دا مونږ پړاو کړیو نه غزوه بني انمار زنه خالی اندغه غزوه تل شي زنه سنادت شده بیله غزوه ده وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حثمه قال يقوم الامام مستقبل القبله امام قبلي طرف ته سیده ودرېږي وطائفه منهم معه یو ډاله بسر ودرېږي منځ ته بل دښمن طرف ته لاړ شي وطائفه من قبل العدو ووجوههم الى العدو دښمن طرف ته متوجي فیصل بالذین مو رکعت چې دا کوم سره لړ دی یو رکعت پړاو کی مخامله بو ته ډبل پړاو یواله تا ثم يقومون دو پاتې کی پیر کون رکعتونه وکیلن پسیم رکعتن پر رکعت وو کی وجدون سجدتين في مکان په مغزه کی منځ په پرا کی ثم يذهب اولى الى مقام اولئک بدا کسان به دیو کسانو زې ته لړ شي پیجی اولئک هغه براشي بیا پیر کو بیم رکع یو بغو ته پړاو کی مخامله اخر کی یو پړاو کی تش فلو سنتان د لپاره ایمان د لپاره بدوشي او د لپاره شي یو بشي ثم يركون يجدون سجدتين بیا بشکی دو بخپل رکعت پرا کې ارکون یجدون سجدتين خپل ارز پرا کې سلام بوته تاو کی امام نه سلامت اول شي وبي قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن ابي صالح بن خوات سالم بن ابي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبي قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن ابي حازم عن يحيى سمع القاسم اخبرني صالح بن خوات عن سالم حدث قوله وبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر قال ابن عمر سے فرمای غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد لکی طرف ته مولړو فوازین العدو دښمن سره مو خاموشلو فصاففنا لهم صفونه مولا جوړ کو دښمن د پاره وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد عن زوري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ایوی ډاله ته یو راکوتی پړو کو او د بل ډاله دښمن طرف ته لوړ سمن سره په غو بلوړ فقام په مقام اصحابهم اولایک دیغه په ځای باندې ودرو په جا اولایک فصلی بمرکا به د بل ډاله رول دوته پړو کو ثم سلم عليهم ثم قام حولی فقضوا ركعتهم دو خپل رکوتونه پراکو کسافر علتی به خاصی رکوتی وقام حولی فقضوا ركعتهم د بیا خپل رکوت پراکو دي تر کې سره منځ ته فراش ولې مم بیا ډاله ته سلام تو کی اخر کې